پر انسانانو کې یو قسم خلق شتا الا الذین آمنو مگر هغه خلق چې هغوی ایمان راوړي په څونه خبرو د ایمان ضرورت دی الله ومني د الله پیغمبر ومني د الله کتاب ومني د الله فرشتي ومني او یوم القیامه ومني په هره خبره ځکه چې مفعول ذکر نه کي تاسو لپاره مختصر المانی کې راشي چې مفعول نه ذکر کول دا تعمیم ته اشاره ده نو د آمنو مفعول نه دی ذکر شوی وعامل الصالحات او عمل د نیکۍ په دې امکار نه کې زه موحد یم او نور چې څه کوي تعالی اجازت دی خو چې تش دا ووایې چې به زه موحد یم داسې موحد خو ابلیس هم و هغه چې کوم دی نو ویل سوا د خدای نه بل چاته سجده نه کوو آدم ته ولې سجده کوو داسې نه ده قرآن وایي ستا عقیده به توحیدي او عمل به په طرز او طریقه د محمد مصطفی هله به کامیابې یو استاد شاګرد د استاد نه تپوس کو چې جی داسې په حدیث کې راغلي دي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه نه هغه ویل طالب حدیث خو بالکل صحیح حدیث دی خو داسې چابي دي لیدلې ده چې غاښونه نه یو تاله کولاو کي داسې چابي دي لیدلې ده چې تی په جرنده کې ورکې تاله کې ورکې او غاښونه نه یو تاله کولاو کي ویل نه کولاوي ویل دا لا اله الا الله ټیک د کنجي ده د جنت خو دا غاښونه غواړي مونځ یو غاښ دی روجې بل غاښ دی زکات بل غاښ دی حج بل غاښ دی دا غاښونه به یې راکې چې غاښونه نه وي بیا نه کولاوی تا ته نو وعمل الصالحات غاښونه دی غاښونه دي او عمل د نیکو